मियाँ बीवी का रिश्ते में ऐसी दरारें पड़ चुकी हैं कि सुनने زما خاوند چې ټوله شپه د عمران خان خبرونه اورېدل کہ قاضی کلی میں ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے. زما خاوند خو چې بچرګم اغسته زما په نوم یې اغسته تکانو کار مې کول نه مکمنډۍ کې والله کار ته یو شیم پته کیمروں کی لائٹ لگی دلے رہے نائٹ ویژن کیمری رسی دی چلو پٹا پیا چاو مدعی نے ہمیں بہت زیادہ مسلیڈ کرنے کی بھی کوشش کی. اول موجر لکه وجه سو اصل کې ماته اندرو رنگو کو مامے پچڑو والے اسپتال تزا. پولیس نے جو معلومات کی ہے اس کے تعاون سے ہمیں جو معلومات ملی کہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین یہ حقیقت ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ لباس کا ہے اور اسے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے. ہمارے ہاں میاں بیوی کا رشتے میں ایسی دراڑیں پڑ چکی ہیں کہ سننے والا حیران ہو جاتا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پشاور کے علاقے فقیر آباد میں پیش آنے والے برطانوی نژاد پاکستانی شہری کے اندھے قتل کی. یہ قتل واردات کیسے رونما ہوئی، اس قتل واردات میں کون کون ملوث ہے، یہ میں اپنی رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا تو یقیناً آپ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. ناظرین یہ 10 نومبر 2024 کی بات ہے کہ فقیر آباد پولیس کو اطلاع ملی کہ قاضی کلی میں ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے. اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور نعش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے مردخانہ منتقل کی. بعد ازاں مقتول کی شاہ حسین کے نام سے شناخت ہوئی. پولیس کے مطابق مقدمہ درج کر کے جب تفتیش کا آغاز کیا گیا تو تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ مقتول کو کسی اور نے نہیں بلکہ اسی کی بیوی نے اپنی ماں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ مل کر محض 7 لاکھ روپے کے عوض قتل کروایا ہے. اس انکشاف کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور فوری کارروائی کر کے تمام کرداروں کو گرفتار کر لیا. اس حوالے سے ایس پی فقیر آباد ڈویژن طلال احمد پریس کانفرنس کریں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. ان سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے، ورثہ اور ملزمان سے بھی بات چیت کریں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مقتول شاہ حسین کی بیوہ موجود ہے. چونکہ اس پر قتل کا الزام بھی ہے تو آئین سے بات کرتے ہیں. خورستا سنم دے تمام برین ادا سے کسا ہوا رورز دسې چلو چې زه په دې رانیولیم که نه وایي دې د کیمرې نه لوپټه لرې کړې. زما خاوند چې به ټوله شپه د عمران خان خبرونه اورېدل، د ورځې به د شپې چې به لږ ناوخته شو کیمرې به ډېر پریشر په سترګو لړه کولو. زموږ صحن کې کیمره لګېدلې وه نو هغه به پې په خپله لوپټه واچوله، کیمرو کې به راغلي په خپله. نو سهار کې هغه کیمرو کې لایټ لګېدلې دی، نایټ ویژن کیمرې رسي دي چې لوپټه پې اچوئ. هغه کیمرې لګېدلې خو چې شپه شي وروره تیاره ولګي په هغې لایټ تیز شي هغه سترګې خوري. په هغې د شپې زما هزبینډ لوپټه اچولې ابه ریکارډ کې راغلي. اوس زه دی په دې کې رانیولې وایي تا د کیمرو نه لوپټه لرې که ما په دې لرې که ما ته اندرو رنګو کو مامې په چړو والې اسپتال ته ځه. ما ویل خدای زه به اوس په کوم اسپتال ته ځو، زمونږ ور به زما خاوند چې به چېرته تلو ور به یې تاله کولو. ما سم چابي وه، زه دا نه ویم چې ما زه چابۍ پسې ګرځېدم، زه تروره شوم. ما دې خپلې لور ته وویل کیمرې نه لوپټه لرې که هسې نه څه مصیبت جوړ شي مونږه یاد نه کي. نو ما چې لور ته دا خبره وکړه زه چابۍ پسې مې لټون کولو چابي پیدا شوه، زو بچي هم داسې بار ووتو بغیر چپلو، مونږ ته رشکه نه پیدا کېده. واپس کور ته راغو، چې راغو د جلال مور راغه زما غم اندرو د هغې ما ته وویل چې په ماما څه چل شوی اسپتال کې دی. بس دغه خبره وه، نور هېڅ سم نو. خو مونږ له به ماشاءالله ښه خرچه رالېږله، دلته م ځمکې اخېستې، دلته م کور دی، ښه ما سره هونډه سوې ګاډې و. اوس هم شاهنواز ټاون کې ځمکه واخېسته، د پیسو کمی و، مونږ هغه ګاډې خرڅ کړو، په پنډۍ کې مې ځمکه وه هغه هم خرڅه کړه. بل راباندې وروره دی انظام لګوي وایي دې خاوند نه په مړینې ګوتې لګولي. ما له به دا انکوایري م دی راوباسي چې ما خاوند نه په مړینې زما خاوند جب کې د
ATM کارډ هغه زما په نوم زما خاون خو چې بچرګم اغسته زما په نوم اغسته وای چې بچی ستا بچی غلطي وای خو منزل ته ما رسولي د زه په دې خبرو کې راستلم بچی می در په در دي زما واړه بچی دي تا بنن راغختیو زما مخ کې به تا زما د بچو نه انټرویو زما باره کې اغسته و د کیمرو په لو باره کې چې چا به بچی اچولو رو زما د دې خاون چې بلکه مخزوا شیطون میو د چیراټ وا لندن کې پاتې کېده په برمنګم کې زما خاون پسې دا لاړه صحیح دا چې زما خاون پسې لاړه د تبدل تنمور او خور ویل چې نن تا پسې درغه سبب بل چا پسې لاړ شي داغه پاکستان ته راوستي و دای پچا مړه کړی و ما سره د خاون نه د مرګ د خبرو دغه ما سره خمینه محبتو ما سره خاون نه بد کړي نه تاسو وایي چې موږ نه دی وجلې نو چا وجل ډېر ورځ قسم په خدای کزه خبرم زه دې کیس کې د سره ایمه اول لک روپے چا ور نه بس په ما دې ثبوت کې زبدل تا ځان پانسی کم جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ برطانوی نژاد پاکستانی شہری کے قتل کے الزام میں ایک ملزم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آئین سے بات کریں ستاسو نوم دے جی ارسلان هم دا څه خبره ولا دا بجی بس چې صاحب در تیل ځنه ولا روپے ورکړي دی اشته دي سر لکه اول لک روپے هم درې د مرګ جی. ور کړی جی. چالم ور کړی عبد الله جی ها عبد الله سر اول مو وجل لکه وجه سو اصل یره کې جی څه دار نسبت نشته بس تا د چا ویل چې له پیسې ورکړه ما عبد الله ورکړي وي سر پیس شاه حسین کور ولا ستاسو کې ازه ما خورزه ده جی خورزاده جی سر. او دا هغه چې کوم مور د خور ستا ده. خور جی سر. هغه ته ویل جی چې سر. دا شاه حسین د لارې نه جی سر لګ. تا بیا ټول پلانینګ کړو ما پلانینګ نه کړی جی بس هغه خبرو کو بس پیسې ورکیو کاری کړی دی او شاه حسین باغ ټیم چرته کور کې او بهر دار علم پته نشته سر زنو مجي نو پیسې خو ستا په لاس ورکړې شي هغه ورځ ورکړی جی 100 ورځې مخکې سر بیا کار شي وي پته نه لګی جی څنګه کړي څنګه نه کړي سر جی لکه پیسې ستا په لاس ورکړې شي هغه ورکړي دي زوم جی کستا هر کړو جی بیا غینو پس لکه سوجه خو به کنه پیسو د پاره وی جیداد د یاره پاره جی وی دار لیس پته نشته سر دای میسیچو سپتم ویل چې دار لیس پته نشته هغه له پاتې سر د څه خوش مثال خبره یو کس ته وجني نو سوجه خو چې جګړه دی وسره کړی دا سپوله پټېره وسره شریک دی د کور سم مسلې به وي سر نو او د شاه حسین سمون موده بار تیر کړو دام را پته نشته سر تاسو څنګه رشتہ دار دي زمونږ جی راغلی منو ورکړه چې دل تراغلی موږ د کور کې قدم هم نه دی خو زوم موجي نو د سړی زوم تاسو پوښتنه نه کوي چې څه کار کوي څه روزګار کوي یاره جی بس بار ملک او بس راغله تقریبا ډیر موده شو چې دلته دی او دلته به څه روزګار کوي دلته پته نشته سر چې څه کوم تا ته هیڅ پته نشته نه سر دلته کاروبار مال صحیح علم نشته لري خو کار ماري وینه کول او دا ستا خورزه چې کومه جی سر. دا د دې څه مخزه و دا د دې مال خرید درې مخزه وا درې مخزه جی سر. او د دې چې کومه دوه مخزه و دلته چې کومه کړ یو خزه خو په بار ملک کې دا جی ها او بچیم بهر دي جی. بیا چې د پاکستان ته رالو دلته دوه مخزه کړه واغه چا وجلې و انا لا پته نشته خو لانجره دی وږي تاسو نوم دی زما سودیس نوم دی اوس ته کم کلاس سټوډنټ بی ایس پولیټیکل ساينس وایم لګا دا کیسه را توګه دا بس ولا سر زبر ما ته هیڅ پته نشته زه پندای نه رالم 2 هفته مې دی ګره تیری کې او بس بیا دا واقعي شو او بس خور سره تانی ته منډي تړلې راتلم او بده کې زمرونی ولې وای تم راځي پته يم دا وکړي او زه خپل کالج می پاتې دي الته زبر ولې داسې کوم ما ته هیڅ پته نشته چې څه کړي دا سن دوی چې دا ولک روپے ور کړې دی وې یو شي نام زنیم خبر سره خپل سبق و ما ودل تکانو کار میں کول نمک منڈی کے والله کرا یو شیم پتہ جی ناظرین میرے ساتھ مقتول شاہ حسین کا کزن موجود ہے اللہ پاک آپ کو صبر دے یہ بتائیے واقعہ کب پیش آیا تھا اور اصل وجہ کیا تھی واقع تو اتوار کی شام ہمیں اطلاع ملی مغرب کے بعد ہمیں فون آیا کہ اس طرح واقع ہوا ہے اور وہ فائرنگ سے قتل ہوا ہے تو میں تو اگلے دن پھر وہاں سے چلا اور پیر والے دن منگل والے دن میں پہنچا پیر والے دن وہاں سے چلا اور منگل کو صبح پہنچا شاہ حسین جو ہے وہ کتنا عرصہ باہر رہا ہے اور وہاں پہ کیا محنت مزدوری کرتا تھا وہ وہاں وہ مختلف اس کو اپنا کوئی کام تھا بہرحال وہاں یو کے میں کافی عرصہ اس نے گزارا ہے اور اس کے بعد واپس آیا ہے تو یہاں یہ اس کی یہاں دوسری بیوی تھی اور
पुलिस ने जो मालूमात की है उसके ताउन से हमें जो मालूमात मिली कि भी इनसे इनकी बीवी मुलविस है। हकीकत इस तरह कह सकते हैं कि ज़्यादा जो पैसे के मामला थे वो इनको मालूमात थी और सारे पैसों का जो था वो इनके पास था, इनकी बीवी के पास। तो ज़्यादा इसका ये है कि ये बात तकरीबन इस तरह है कि हकीकत पे मबनी है, ये मबनी है बिल्कुल। ये हमारी भी उसकी बीवी से भी बात हुई थी, वो यही कह रही थी कि शाह हुसैन अगर टमाटर भी ख़रीदता था तो वो मुझे बताता था और मेरे नाम पे ख़रीदता था, तो इस वजह से उसको तमाम जितनी जायदादें थी, जितना माल हाल था, उसका इल्म था, तो इन्होंने रकम और जायदाद की लालच में आके ये कदम उठाए। बिल्कुल बिल्कुल जायदाद के लालच में किया है कि ये सारा कदम इसी मकसद के लिए किया है। वहाँ कोई पिंडी में इनका कोई प्लाट था, पता नहीं वो कितने का था, वो बेचा और वहाँ उसके इसको पैसे नहीं मिले। अब वहाँ से लड़के आया है, जो भी कुछ मामला हुआ है, बहरहाल इसका सास का और इस बीवी का इसमें हाथ है। शाह हुसैन के बारे में बताएं, कहते हैं ख़ानदान वालों के साथ बड़ा हाथ बटाता था, लोगों की बड़ी इमदाद वगैरह करता था। ऐसा ही आदमी की ताकि हर आदमी का वो मतलब कि दो अगर आपस में लड़ते तो उनका वो खैर ख्वाह था, बदख्वाह आदमी नहीं था और हर तरह के वो ताउन करने वाला आदमी था, अपने तौर पर वो बहुत अच्छा आदमी था। हाँ जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एसपी फ़कीराबाद डिवीज़न तलाल अहमद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। कुछ दिन कबल फ़कीराबाद में बरतानवी नजात पाकिस्तानी शहरी को कत्ल किया गया था, वजह क्या थी और इसमें मुलविस कौन कौन मुलज़िमान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसमें हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें मुद्दई मुकदमा की तरफ से कोई कॉपरेशन हासिल नहीं थी, बल्कि ऑन द अदर साइड मुद्दई ने हमें बहुत ज़्यादा मिसलीड करने की भी कोशिश की। उसकी वजह ये थी कि इवेंचुअली ये मुद्दई का ही किया हुआ काम था जो कि इसकी वाइफ थी। तो कंक्लूजन में ये है कि ये खातून, उनकी वालदा, उनके मामू ने मिलकर जो है इस शहरी को जो विक्टिम है इनको कत्ल करवाया और इसका मेन जो मोटिव है वो फाइनेंशियल मोटिव है, क्योंकि वो उसकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी और कुछ चीज़ों पर वो कंट्रोल रखना चाह रहे थे। सर जो मकतूल है शाह हुसैन, ये कब पाकिस्तान आया था, कितना अरसा इसने बरतानिया में गुजारा, और ये जो बीवी इसकी मुलविस है ये कितनी बीवी है, यानी कितने नंबर की है? शाह हुसैन की एक फैमिली बरतानिया में भी है, एक फैमिली यहाँ पर भी है, तो वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं। उनकी एक वाइफ वहाँ पे और उनकी एक वाइफ यहाँ पे, इनकी दूसरी बीवी थी। ये इसकी तीसरी बीवी है कि दूसरी बीवी है। तो दूसरी बीवी जो थी वो तो कत्ल भी हुई थी, क्या इस बात में कोई हकीकत है? जी शी वॉज डेड। और कितना अर्सा पहले? उस मामले को तकरीबन 3-4 साल हुए हैं। यानी एक शादी जो एक बीवी है वो बरतानिया में सेटल है, बच्चे भी उसके वहीं पे है, दूसरी शादी इसने जब यहाँ की वो बीवी इसकी कत्ल हो गई, तीसरी बीवी के हाथों ये खुद कत्ल हो गया। बिल्कुल उसके हाथों या उसकी आप कह लें कि इन्वॉल्वमेंट से। तो इस कत्ल में इन्होंने कितने पैसे खर्च किए? 7 लाख रुपए। हमारी अभी कुछ देर पहले मुलजिमान से भी बात हुई और वो कह रहे हैं कि कत्ल किसी और ने किया, हम घर में थे और इस तरह कुछ बातें वो कर रहे थे। तो आया तफ्तीश में इन्होंने क्या बताया? जी बिल्कुल, ये ख़वातीन ने तो कत्ल नहीं किया, लेकिन इनकी माँ पर इन्होंने पैसे दिए और एक बंदे को हायर किया गया फायर करने के लिए। ये जो कातला थी, जो ये मास्टरमाइंड है, ये खातून मास्टरमाइंड है। तो इसकी शादी कब हुई थी और बच्चे कितने? इनके 3 बच्चे हैं। इनके बच्चों की परवरिश, शोहर की देखभाल और उसका हर हुक्म मानना बीवी की जिम्मेदारी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।